بخبیدار خان الله تعالی دو بخي یو عوامي سړیو د غریبانو خدمت کړي هر یو غم خاده کې هغه موجودو د دې علاقې چې کوم طریقې سره هغه خپل आवाज اوچت کړو دغه لپاره هغه به همیشه لپاره خلک یاد ساتي او دغه د جنازه کې او په دې هغه کې د کم خلک چې رالل دا ټول دغه د خدماتو سله ده او الله تعالی ولا ډیره خیرات ورکړه زمونږ و سره د سلويخ کال داسې یو رقابتو یو رورولي وا او داغه دا کوم سره وخت تیر کړی دی دا به موږ همیشه یاد ساتو. بخبیدار خان سره زما تقریبا د 10 کالو یارانه و نو ما هغه تقریبا یو ځای ام پی او درې ځله خو زما سره هغه ام پی پاتې شوی که 2 ځله زما یو ډېر ښه دوست و یو ډېر غیرتي پښتون او یو سخت جهاله و هغه کې بل شی نه ځایېده او دا شی دی چې هغه شروعات هم چې کوم دی د دغه نه کړي د دغه پارټۍ نه او اخر چې کوم دی لحد ته هم د دغه پارټۍ په دغه کې لاړ الله پاک ته وبخي او الله پاک ته هغه جنتونه ورکړي او الله پاک ته داغه میشن چې کوم دی داغه د زامنونه پوره کړي. امين. بخبیدار خان یو ډیر ښه سیاسي کارکون او د علاقې یو ښه مشر او داوی خدمات د علاقې لپاره چې دغه چانه پټ نه دي ډیر ښه وخت تیر کړي او د علاقې خدمت کړي او موږ به دا دعا کوو چې داوی دا کمی چې دی چې دا الله تعالی د داوی خاندان کې دا برکت واچي چې داوی دا کمی چې دی دا پوره کړي او د علاقې هغه شانتي خدمت جاری. بخبیدار خان یو سیاسي کارکون او نن هغه د دینزي او یا د دې صوبې زما خیال دی ټول نه اهم شخصیت او هغه چې کوم نن ممکن نشته دا کوم موږ ډېر هدف پورې نشو پوره کولی الله تعالی پاک دغه مغفرت ورکړي او انشاءالله به دا کوشش کوو چې دغه بچي چې کوم دی او دغه وروڼه چې کوم دی دغه خلک چې کوم دی د هغې په دې چینل کې واپس د فعال کولو لپاره به موږ کوشش کوو چې دا رامخکې شي او د بخبیدار دغه خلا نه پور کېږي خو د هغه د پور کولو لپاره د هغې کوشش وکړو. راځئ یوه خبره کوم بخبیدار ټیک ده څه تحفظاتو لیکن بیا د هغه د خپلې خولې وینا ده ما ته چې وایي ما خپل ټول ملګري چې کوم دی ما د هغوی سره زه جوړه کوم زما جوړه وکړئ او زه په هغه خلکو پسې چې کوم دی نو مخکې غاړه نه وړم ځکه چې زه په هغه وخت کې غصه وم لیکن هغه خپله خبره واپس اخیسته. افسوس مقام دی الله دې زمونږ رور بخبیدار خان آخرت ښایسته کړي او الله دې پسماندګان له د صبر توفیق ورکړي او ډېر مشکل ګړی ده یو داسې سیاسي شخصیت چې هغه د هر چا سره یو تعلق یو غم خادي په هر غم کې شرکت کړی دی نو دا ډېره ګرانه چې بیا هغه کشران یې پوره کړي خو د الله تعالی نه سوال وکړو چې انشاءالله تعالی ښه قابل بچي دي ښه قابله کورنۍ ده نو کوشش به انشاءالله تعالی دی چې دو د هغه کمې پوره کولی خو نشي خو کوشش به کوي چې پوره کړي او د بخبیدار خان دویم که نن زه یتیم شوم یا یو ورور زمونږ نه تللی دی نو بخبیدار خان یو حیثیت زما سره د روری و د ورکوټوالي نه زما د پلار سره دغه یو کمیټمنټ یو اټیچمنټ و او د بخبیدار خان د وفادارۍ به زه دومره خبرو کم چې کله یو داسې وخت په سړي راشي نو ډېر خلک یو سخت راشي نو ډېر دوستان داسې چې هغه د سړي نه مخ واړي خو ډېر دوستان داسې چې اخره پورې ستا سره په کلکه ولاړي نو هغې کې بخبیدار خان یو داسې شخصیت و چې نن 29 کاله زما د پلار د وفات وشوه او یو اختر ماته داسې یاد دی چې بخبیدار خان حج ته تللی نو الله دې اسحاق ورور وبخي چې ما ته بخبیدار خان ټلیفون وکړو چې یار زه خو نشم راتلی د خان قبر لا ځېرېدل په دې اختر کې خو زما دغه به اسحاق بازیري وکړي نو تاسو به یې قبول کړئ نو په دې 29 کاله کې داسې یو اختر ماته نه دی یاد چې موږ سهار پاڅېدلي یو د اختر په ورځ او بخبیدار خان د ما د پلار قبر ته نه ناست دا د هغه د وفادارۍ یو نښه نو داسې ما یو مثال در کوو نو هغه د هر سړي سره د هر ورور سره د علاقې د هر بچي سره او په دې وطن کې چې څومره دوستان دي دا یو سر وفادار او الله دې په موږ ټولو کې دغه وفا پیدا کړي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د بخبیدار
کسه کمی راغلی دی نو چې مونږ د ټیم ورک په حیثیت د پارټۍ په حیثیت د ډیرونو په حیثیت د علاقې د بچو په حیثیت هغه کمی مونږ پوره کړو. ډېره بیدار صاحب یو ښه لیډر و او زموږ پارټۍ ښه ورکر هم و او ښه مشر و او په دې علاقې کې مطلب په ټولې صوبې کې دغه خدمت او واقعي څه د هغه څه کوم خلا پیدا شوي دی هغه پوره کول ډېر مشکل کار دی خو بیا هم انشاءالله بچي شته دي او انشاءالله موږ د پارټۍ طرف بھرپور مطلب سپورټ وي هغوی لپاره او انشاءالله د هغه چې څومره ښه کردار و هغه به همیشه انشاءالله زنده وي. بیدار لالا سابقه منسټر او موجوده د پیپل پارټۍ ډیویژن صدر هغه د تحصیل دینځي بلکې د لور ډیر غټه سرمایه وا او دا سرمایه او دا خلا بل سړی پوره کول دا ډیره ګرانه ده. مونږ امید لرو دغه د خاندان نه چې هغه کردار په هغوی کې راشي. مونږ انتهایی شاګردان د بخپیدار دلته پیدا شوي دي او جوړ کړي دي سیاسي شاګردان او دغه پیروکار هغه زموږ مرشد او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې هغه لاره موږ اپناو کوو هغه خدمات چې دی موږ تحصیل دینځي ته ورسوو. موږ په ادینزو کې خاص کر او خصوصا بیا په ټولو صوبه کې یو دغه فضا ده غمجنه چې زمونږ مشر فخر ادینځي جناب بخبیدار خان چې هغه د ټولي دنیا ته معلومه وه چې هغه یو داسې لیډر و چې د هغه سټیټس هغه چې راوالي چې د هغه د کم مقام نه کم ځای ته رسېدلی و نو یقینا چې دا کوالټي دا په ډېرو کمو خلکو کې او داسې مشران او داسې خلک دا په صدیانو کې ډېر کم میلاویږي. اوس د هغه نه پس ځکه چې هغه خو لاړو و داسې یو طاقت نشته چې مونږ هغه واپس راولو دې دنیا ته. خو اوس د هغه زوی کم نعیم الله خان چې دی انشاءالله زمونږ د الله نه دا پوره امید دی او زمونږ په هغه باندې دا بروسه ده چې هغه د هغه په ژوندانه باندې هم د دې ادینزو د عوامو ډېر په ښه توګه خدمت کړی دی د هغوی غم ښادۍ ته هر یو شي ته ولاړ دی او انشاءالله مونږ په هغه کې دا صلاحیت لرو چې هغه به دا قوم د هغه دا ملګرتیا دا ډله دې ته به ښه په نره هر ټیم ولاړي او دا به کوي. دا اوس زمونږ د امتحان وخت دی. د ادینزو د عوامو ته خصوصا دا اپیل کوم او بیا د ټولې صوبې کم ام پی ایګان چې دي منسټران چې دي کم د بخبیدار خان خلک او افسرانو چې مونږ د دې خاندان د دې په شاور دیګو د دې مټي جوړې شو او دا مونږه دوی دا سوچ ورنکو چې زمونږ پلار لاړو چې مونږ د خلکو پرېښودو. زما دغه ټول قام ته به دا اپیل انشاءالله چې څنګه مخکې مونږ د دې خاندان سره ولاړو چې مونږ تر خپل مرګ پورې دا خاندان د دوی دا کشران چې دا مونږ پرې نه دوځي. ډېره مهرباني. بخبیدار صاحب په دې علاقه کې یو داسې انسان او یو داسې شخصیت الله پیدا کړو چې د هغه ثاني نشته او ما خو تاسو ته مخکې مې وي پیپل پارټي تقریبا د هغه د وفات سره تقریبا په ادینځي کې او په دیر کې زم چې ختمه شوه خو بیا موږ یو امید لرو چې هغه بچو کې الله پاک دا ځای پیدا کړي انشاءالله او هغه ته دغه کنورټ شي او دا موږ دعاګانې وکړو انشاءالله چې دا پارټي او د عزت خو په خاندان باندې